الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وړاندې سورۃ اخیره کې د امانت تذکره و ان عرضنا الامانه على السماوات او عجیب د امانتونو د الله وحدانیت او توحید د سورۃ شروع سورۃ سبا او صدور په صدور د الله په حمد شروع کی او په صدورمه حصہ کې زیات مضمون د قیامت بیان. الحمد لله الذي صنع اخرت کې د لپاره حمد ذکر د اخرت د نعمتونو د مالک وهو الحكيم الخبير د الله حکمت ولا خبردار ذات دی يعلم کوئی ما يلج في الارض هغه چې ننوزي په دې زمکه کې بڑی ننوزي او بن ننوزي جړل ننوزي خزانه ننوزي په دې معالم ما يخرج هغه چې کوم ننوزي په دې ما يخرج منها او هغه چې راوزي د دې زمکه نه خزانه ته راوزي او په دې راوزي ادارنګ چې کوم دې د دې نه اول او بوټي راوځي وما ينزل من السماء چې نازلېږي د اسمان نه او نازلېږي باران غره نازلېږي وما يعرج فيها وجهي د اسمان ته فرشتي کې اعمال خيږي وهو الرحيم الغفور د الله مهربان دی او بخون کې دی. وقال الذين كفروا ان كسان چې کافران دي لا تاتين الساعه نبرتهم قيامت قالوا بلا ولبن رجي وربي قسم دې ورب لا تاتينكم خبر دي تاسو ته راولي بر تاسو ته د قیامت عالم الغیب هغه ذات چې کوي په غیب لا يعذب عنه ولبن کې الى غیر مثقال ذره باندې د ذره په سماوات پاسمانونو کې ولا په الارض ولا پسمکو کې ولا اصغر من ذلك نور کوټي دي ولا اکبر او لویا الا في كتاب مبين مگر دا ټول دی په لوح محفوظ کې. د الله نه پناه دی او د علم سره الله دا لیکلي دی لوح محفوظ کې. یجزي الذين ظفر دي چې بد ورکي الله کسان ته چې کوشش کی په آیاتنا په ابطال د آیاتونو زمو کې معاجزین او دې خیال چې دوی عاجز جوړ کړي الله لرم اولئک دا کسان لهم دوی لپاره عذاب عذاب دې رجز الیم رجز ویل شي سیء العذاب شدید العذاب سخ عذاب الیم دردناک وير الذين دا يرا چې کنه ما حتى نسب کې ویل شي ليجزي اغبان بعتب او ليجزي الا ان مقدر ویل اي يجزي ودارنګ دا هغه عطف کړه دا به او منسوب شي وير الذين او دوی مدار چې کباغي عطف نه وای استیناف وای به دا رفع حسب باندې چې کده به مرفوع د جمله ابتدائیه ده وير الذين کوي هغه کسان عقیده ده هغه کسان او طول علم چاغي ترقه شوی دی علم کوم ته چې علم ورته شوی دا غي کوی ده دا غي عقیده ده الذي هغه انزل اليك چې نازلي کتاب ته ربک طرف طرف سره قران کریم هو الحق وعقیده ده چې دا حق کتاب ويهدي ويخونك الى صراط العزيز الحميد لا اله الا ذات چې غالب دی او حمید دی. وقال الذين كفروا يا کسان چې کافرانه هل ندلكم ايا من خيوتاسو تعالی رجل يسړي ينبئكم تاسو خبر درکې ځا مصیبتم کله چې تاسو ټوکړه شي کول ممزق په پورا ټوکړه کېدل سره چې تاسو خوري شي ریزه شي نو انکم لفی خلق جدید تاسو به شي په پیدایش نوي کې بیا بچتی کې تاسو ناشنا خبرې کې افترا علی الله کذبا دې تړي په الله باندې درو ام به چې نه یادې په باندې لیوت توب الفیس کې تاسو وایي د صدق او د کذب مینس کې تقابل دی او کنه مینس کې واسطه شته. جمهور فرمایي دی مینس کې تقابل دی او مینس کې واسطه نشته. کلام موافق د واقعي سره دی صادق مخالف د واقعي نه کاذب جاهز وغيرها هغه فرمایي واسطه پکشته او دې ته ګور یو کذب دی یو صدق دی یو پکې ابه جن لیوانتوب دی نو پته لګي دا پکې بل دریم شقرا پیدا شي. جمهور حضرات فرمایي کلام په دوه کې راغلي وي په صدق او په کذب او دلته چې کوم جن دی دا مقابل چې کوم دی د کذب نه دی دا قصیب د کذب دی او دا دوه قسمونه چې راوالي به دا قصیب د صدق دی. نو اوله کې یو چې کوم دی صدق دی مقابل کې کذب دی به دا کذب په دوه قسمه دی یو کذب عن عمد دی بل کذب عن غیر عمد دی. نو دوی چې وی افترا علی الله کذبا دې تړي په الله دروغ منه کذب عن العمد قصدا په الله دروغ وی ام به جننا یا غیر عمد دروغ وی یو عمد دروغ دی یو غیر عمد دا دوه قسمه د مطلق دروغ دي کذب او بیا هغه قصیب د صدق دی.
وللذین بلکې هغه کسان چې ایمان لري په آخرت باندې فی العذاب دا به په عذاب کې والضلال البعید او په ګمراهۍ کې لري د حق نه افلم يروا ايدينا غريلا ما بين ايديهم ما چې دی مخې ته دی او ما خلف ما چې دی د رسل دی من السماء والارض مخکې ورسته سدي اسمان او زمکه ان شاك زما خو خشي نفسي فيهم الارض زبدين نباسا فزمكا او نسقط عليه يا برو ورد فدي باندې کې صفه من السماء وټوکړه د اسمان ان في ذلك بشك فديك الايه النشانه لكل عبد منيب لپاره د هر بنده چې هغه راځي وی الله تا منيب چې هغه انابت او رجوع کوي الله تا وړاندې د عبد منيب بیان د عبد منيب څوک دی عبد منيب داده ولقد اتينا تاسو ورکړو داود عليه السلام ته نازل د خنا فضل ورواله د لوی فضیلت ورکړو هغه لوی فضیلت خیسته आवाज لوی فضیلت د نبوت لوی فضیلت آسمانی کتاب دا بوله فضیلتونه ورکړو یا جبال ای غرون او بی اول معنا د رجوع سره نو او بی معنا رجعي معه سند داود عليه السلام غرونو تاسو رجعي نو د دې مفعول حذف دی رجعي بالتسبيح معه د داود عليه السلام سره چې هغه تسبيح وي نو تاسو مسره تسبيح وایي والطير دا منصوب دی دا عطف دی په محل د جبال باندې یو لفظ د جبال دی یو محل د جبال دی لفظ د جبال دا مرفوع دی ځکه دا منادا مفرد معرفه د یا جبالو او محل د نسب دی ځکه دا مفعول د فعل مقدر دی هغه دا چې تعاون الجبال موږ دې غرونو ته ویلو نو تعاون الطير موږ دا مرغې را غوښتي وي مفعول د فعل مقدر هغه منصوب دا منصوبه وألنا له الحديد او موږ نرم کړي و د لپاره اوسپنه چې کوم دی دا بالکل دا لاس کې مو وړه پشانتو ان عمل سابغات به متویل ته جوړه و سابغات نصغری سابغات صغری ته وي خو وګدز غټه صغره چې بدن کې خکولوي نو کپڑے د بدن ال مفید وی چې دا کولوي چې سړی دا څنګه کپڑے وتی کنه ته د سړی څنګه دا خو بدن خوږی چې بس نه کتی نو کولاو کپڑا نو څنګه د ویلو چې صغری جوړه کا کولاو وقدر فی السرد اندازه کو فی السرد په ودلو کې دوه مطلب ویل شي سر چې کوم د ودلو ته هم وی نه کاریګری نو ته ویل چې صغری جوړه وا خو اندازه ولګو په دې کاریګری کې دا کار چې کینو سټیم دی نو ورکړه ګنټه دوا د کار لور کې چې صغری جوړه وا باقی نور اعمال کوا نو ته نه چې یو سړی یو کار کوي نو هغه ته غون عمر هغه ته ورکی ته غون دې لپاره خو نه پیدا زمیدار دې نو د سبق کو چې ستا غون عمر دې زمیداری نو پیچه کې زمیداری دا ورکا نور عبادت دا ورکا نوکری رستا اته کې ډیوټي دا الته ډیوټي وکړه نو بس باقی عمر جمعه ته ورکا باقی عمر ذکر اذکار عبادت لا ورکا نو الله وتعالى چې تا ته مزغری وخو ولي اوس باندې متنر مکه اوس دغه مقصد خدا نه چې تشپا ور دې تکې نو صرف غری جوړا دې لپاره خو نه وقت د اندازه کې په سر دې په دې بودلو کې بودلو د لپاره خپل خاص کې مقرر یو معنا به معنا دا چې وقت د اندازه له په سر دې په دې کاړو کې ته چې دا کاړې جوړه کنه اوس په دې دا تابې په دې کې سورې وتی نو بل کاړې جوړه کې په دې کې واچي دا کاړې په بل تابې کې واچي دا د اوس په دا تابې یو ځای په دې کاړو باندې نو دا موږ چې دا کله کړای ته جوړه کړه دا په یو اندازه جوړو په یو پیج باندې چې څومره دا یو کړای ته په دا بل چې به دا یو اوس پر دبل سره کې دا کړای به برابر راځي نو دا به خاص کوي به مقصود دا دی چې دا ته ډیکوریشن ورخړي یو کار کول یو خاصه کار کول نو الله وی دا زغری جوړوا یوازې زغری جوړول نه خاصه دې وجه چې هر کار کې کنه خاصه کار چې تو هر کار کې او کار د خسته زدي نو ستا کار بچلی دکانداری کې نو خسته دکانداری کوا هر شی راوړو کار وته وای به کوا کته به توري مثال حفظ کې نو قران زدکا خو صحیح قران زدکا صحیح قران زدکا چې کوم د قران د کول په یو ځای قرات وکا حاضر وکا مشق وکا خچ کوم د په انداز قران وایا اوس به ارسړې خوخه شاګردان باندې هم خو مسلمان په زو د قرات بازار باندې اوس چلی پورا علم وکا صحیح علم وکا چې پورا علم ته کو صحیح علم ته کو خلق بد باندې اعتماد کوي دا علم باندې خوريږي او کته د سې لچا شاته علم وکي په یو پويږي په بل نه پويږي نو څه پتا سک یو علم دی یو حسن علم نو شیخ حسن جان صاحب
نور الله مرقده هغه چې کوم دی به وایي چې هر کار کې نو صحیح کار کوه ولو کته نسوار ټکې نو کوم صحیح نسوار ټکوه چې کوم دی خو د خیش کو نسوار جوړو دي چې داغه نه خو نشه خو سم درکې کوم دی به د نسوار خلک کوي کدا نسوار هم ټکې خو چې صحیح نسوار نه ټکې به خدای رسول نه هر کار کول صحیح کار کول تاسو معاشره ته راوځي علم صحیح علم وکړه دنیا کاروبار کې صحیح کاروبار کوا چې خاص صحیح کاروبار کې نو ستاسو هغه کار چلیږي نو الله پاک ته وې دا زغری جوړې نو دا کړي برابر کوا یو زغره جوړول دی یو په ډیکوریشن جوړول دی دا کړي چې برابر دا په ډیکوریشن خسته برکاري بدل راځي وعمل تابعین یمن کې الله پاک څنګه دا وګره وری داسې چینه ول روانه او دا چینه د مسلسل بيدله دا تابع دوله خوره کړه چې هغه 3 ورځې مزل کړو دوله خوره کړه ځینې سیس داسې وی کنه هغه انتهایی کلک او ځینې سیس داسې وی چې هغه پوسوي دا کلک او پوس دې په مېس کې جنټ نه راځي دا چې ته جنټ راوړې نو د سیسي په پیدا کې چې هغه پوسي او کلک ستاده بدل دی نو غوخه پاسته اډو کې کلک دی د غوخه او د اډو کې مونږ کې جوړ نه راځي الله په دې مېز کې بل شی پیدا کړي مثال دا تلاش ته خوځي کوي دا مېز کې پلا ده کدا پلا نه وي نو ستاسو دا اډو کې دا او غوخه دا نه جوړي به د لاس په شفي پیدا نه نیږي اډو کې خو تاري غوي نشي غوخه پاسته دا غني غول نه کوي نو په دې مېز کې ولا پلا ورک نو پلا کله کله دا اډو کې بشان او پاسته دا غوخه بشان نو دا لاس په خوځي او په دې خوځي کې سپیرګان په کې جوړ شو دا په دې مېز کې کار کوي دا تابم د قصیسی دا نه پسته او نه کلکه اوس دا اوس پر چې د بل سره په جړ کېږي نو دا به د سیسی چې دا نه پوس یو نه کلکه دا تابه ده چې دا ته تاوې نو تابېږي پسته او چې د پرې خو د فلکسیس دی نو الله پاک ول دومره تابه ورکړه یو قول د مفسرینو دا چې دا سليمان عليه السلام ته کومه تابه ورکړه اقا تابه په دې دنیا کې چلیږي خبره نشته ماغه تابه د چې کوم دی څوک یې ولي کوي چې کوم دی نو تاونه دی جوړي څوک یې واپس پټه کې وي تختی هغه ته بل شي جوړ کی هغه بل دا بل نو واخلي بل شي جوړ کی ماغه تابه د په دې دنیا کې ګرځي راځي نو عین القطع ومن الجن او بعض د پیریان نه مې يعمل اغه چې هغه کار کو به نه ده دا هغه مخته باذن ربه په حکم د خدای را مختلف کارونه کوي و مې يزيد منهم هغه چې څوک کوک شد د کار نه امر نه سماده امرنا وزيقهم هغه تور سو من عذاب سائر عذاب سوزون کې شیطانان پیرات هو کار روانه دي چې کار به سب نه کو پرشته کو سره ولاړه نو غرب به دی يعملون له دی بر جوړول د سليمان عليه السلام د لپاره ما یشاء هغه چې بداغه خو خوا چې کوم سيزي په جوړو کار نه جوړ من محاريب د محراب جمدا د عبادت زین من محاريب د محراب جمدا کوم چې چونه غالي دي دشمن مقابلو کې چونه جوړو وتماثيل د تمثال جمد صورتونه نو کچری دا وی په دین کې زیرو صورتونه منو لکه څنګه زمون په دین کې منل نبي اخر زیرو سیندریا نه جوړاوه او کداغه په دې کې جایز وي به مطلق صورت وجفان او کاسی کل جواب بشان د حوزونو غټه کاسی ځکه داغه په غټ پوج دی وقدور الراسيات او کټوي راسيات مضبوطي ثابتات چې بزمکه پرتی وي دا به دغه صفرتی او هغه کې دانه او راچی بخریګ او تروبسي اعملوا آل داود عمل کوي ته داود علیہ السلام شکر د شکر وقلیل من عباد الشکور او ډېر کې زما بندګانو کې شکر وستون کی سليمان عليه السلام د بیت المقدس آبادی شروع کړه چې هغه د غټ آبادی ورسېد او داسې لږ د کار پکې پاتې شو الله وتعالى زما پیغمبر استاټینګ پوره دي سليمان عليه السلام بیا د پاک چې زمړ شمنو دا پیریان خدا کار دی کوي دا کار بدل بسینی بلکې پاتې شي او دې خو زما ټینګ پوره دي الله پاک وته د شیشې یو محل جوړ کړ شیشه محل جوړ کړ او لرګي اقصا علاوه غسته اسبري ته ودره ولا خچ کم ده برابر موضوع هغه ته تکيه ولا غوړه ودره اوس میږي روح قبضه کړ فرشتہ له روح ته قبضه کړ او سليمان عليه السلام هغه تکيه لګول او پته ولاړ بس دا پیرانو ته ګوري چې څه ګوري ما په دبا دب چي تمام کار سٹارټ روان دي کار خه پوره شي الله پاک چې کنده وینه مقرره الله دې امسای او پړل اسمکه کې امسا او رښولا نو کچ شو امسا ماته شو سليمان عليه السلام را پریما
دوی ته پته ولګېده او دا خو پخوا مړو هسې موږ دا دونه ذاتونه برباد کړل. بیا دوی ولګېده چې اوس دا کتل دي چې دا سلیمان علیه السلام مړ کله دی. نو بیا یې راواغسته او لرګي ته پرېښوده چې دا لرګي څونه وخته پړی شي، یعنې چې دونه خوراک کوي په هفته کې، په میاشت کې هو دونه شو، دونه چې دا خبره یعنې چې دا خو یو کال مخکې مړ دی، دا یو کال مخکې مړ دی. په دې کې څه یو حکمت ده چې په دې وخت کې داسې دی وفات شوی دا کار به نیمه پاتې کېدو، کار یې پوره کړ. او دویمه دا وه چې د انسانانو په ذهن کې دا و چې دا پیریان په غیبه پوهېږي، نو دی ورته ښوول چې ته وګوره دغه دی مخامخ ورته ګوري خو دا په غیبه نه پوهېږي، مخامخ ورته ګوري چېرته دی ولاړ خو دی په غیبه نه پوهېږي، په غیب باندې صرف الله پوهېږي. پیریان چې کوم دی په غیبه نه پوهېږي. فلما قضينا کله چې موږ فیصله وکړه علیه الموت په ده باندې د مرګ ما دلهم دوی ته ښوونه ونه کړه علی موته د هغه په مرګ باندې الا دابة الارض مګر یو ځای د سر د ځمکې دا وینا وه تأکل من سأته وي خوړه د هغې امسا فلما خر کله چې دی پرېوتو تبینت الجنو ښکاره شو دې پیریانو ته ان لو کانوا یعلمون الغیب که دوی پوهېدلی په غیبو ما لبثوا فی العذاب المهین دوی به وخت نه تېر کړی په دې عذاب سپکوونکي کې. لقد کانت هغې سره ولې سبا د سبا ښار په مسکني د هغې په کورونو کې آیت النشانه و جنتان دوه باغونه وو عن یمین و شمال ښي طرف او کس طرف ته. سبا چې کوم دی دا د سړي نوم دی، د هغې په نوم باندې دا قوم مو سبا شوی دی، نو قوم هم سبا دی. سبا ابن یشجب ابن یعرب ابن قحطان سبا یو سړی د دې سبا بیا لس چې کوم دی زامن کله چې دا حالات د دوی ګډوډ شول نو شپږ پکې لاړ یمن ته او دا څلور پکې لاړ بیا شام. نو دوی د یمن باشندګانو د یمن صنعا سره معارض یې ورته وې، نو دلته دوی داسې کار وکړو چې مختلف بادشاهان د دې راغلي دي توبایان چې کوم ته وایي. نو دا دوه غرونه نو دا غرونه مخکې بلا غرونه نو په هغې چې به دا باران وشو د دې غرونو سیلابونه به راووتل دې درې ته دا دره به چې راووتل نو ډېر غټ سیلاب دی. مخکې چې څنګه اواره ځمکه وه نو دوی به خپل پټي یا څه جوړ کړي نه به سیلابونه راغونډ یو بیا به دوی کالو سر چېرته کال به پس ورته چې بیا سیلاب راغی هر څه ډوله برباد کړل. دوی ولګېدل دا دوه غرونه چې کوم دې منځ کې دیوال شروع ډېرو بادشاهانو په دې کې کار کړی، هم تر دې چې بلقیس هم پکې کار کړی. دا دره یې بنده کړه او ډېر غټ دیوال یې وکړو چې کوم دی او په دې منځ کې بیا د دروازې ولګول یوه لاندې یوه پسې بله بله پسې بله چې دا څونه اوبه به راتلې بس دا به دې ډیم کې جمع کېدي. مثال په طور تورپیره ډیم نو تورپیرې ډیم کې نو دا دوه یوال ته کار دی یو دلته کار دی دې غر مخې ته دوی دا دیوال کړی دی خو کافي مزل ته کېږي پخوا غالبا په 85 کې هغه وخت کې داسې دونه جاخې نه وي نو ازادیانې زیاتې اوس خو هر څه چې کوم دی خبره په اوبه دی ډیم دی په دې هغه سر نه پیاده را روان وو د دې ډیم پرې غاړه باندې دې بل سر ته راغلی یا چې کوم دی بره مختلف ځایونو ته ګرځېدو هېڅ هم نه ښه جي. نو دا شانتې دیوال یې ورته ووهو نو چې دا دیوال اوبه راغلې نو اوبه اوچتې شوې نو دې خوا غر دی دې خوا نو په دې غر کې بره نهر بوت او په دې بل طرف غر باندې هم بره نهر بوت لاندې چې کوم دی د غر څومره لمن وله په دې کې باغونه ولګول. دا یوه دره دا یم دغه شانې باغونه دا بل طرف دا هم دره باغونه او بیا دا اوبه لاندې اوارې ته راکوزې شوې دي اواره کې چې کوم دی هغه نهرونه او د هغې لښتي او په هغه کې چې کوم دی باغونه ولګېدل نو د سیلاب نه هم محفوظ شو او اوبه دا بره په غرونو باندې نهرونه ویستل دا غرونه هم آباد شو لاندې ځمکې غونډې آبادې شولې نو ډېره خوشګواره علاقه شوله. داسې میوې به د دې علاقې وي یو سړی په سر باندې ټوکرۍ کېږدي او لږ شانتې روانې که دا چې را پرېوتلې به دا دې به ټوکرۍ به ډډکه شوه او د هغې دومره خوشبویانې به وي چې په دې کې ماران لړمان او په دې کې داسې موزي څیزونه ورږې سپکې دا به نه کېدل. دا خو د ګډ نه کېږي نو دا خوشګواره ښکلې آباده علاقه وه لیکن د انبیاو خبره ونه منله یوې نه منله الله دوی دپاره عذاب مقرر نو دا ډېرې پرې راخلاص نو دوی ته چې کوم کاهنان هغې ورته وایي چې دې ډېر نه به تاسو غر کېږئ او دلته به مږې پکې نوځي دا به راروانوي نو دوی وله غټ غټ پیشوګان پیدا کړل. دا پیشوګانې چې کوم دی دا سراسري ورته وتړل چې دا مږې دلته نه راسي. الله ورته مږې غټې کړې غټې کړې او څنګه ورته غټې کړې هغې ته راودرکړل دا پیشوګان راوخړول پیشوګان راوخړول او مږې په دې دغه کې ورنه کړل نو دا خو ډېر غټ ټیم نو چې مثال دې وخت کې خو باران نشته نو د بره کومه دروازه به د هغې به اوبه ښکته راکوزې شوې دا لاندې دروازه به یې کوله وکړه اوبه به هغسې روانې وې په دې نهرونه کې
چې لږ بخکته شي دا درې به دروازه چې بلا کولاول نه چې بیا به بارانونه شروع دا ډېر به نه نو دې مګو پکې کار وکړو دا اعلان د خټ ډاټ چې کله دا باراني موسم شو د سره پورې دا شی ډک شو کنه زور شو په دا غونډه خلاص شو دا باغونه دا بادیان دا ارسي د مخې سره یو ډول او چې یو ډېر کده باندې چې سیلاب راشي کنه به دا خاص کال پاتې شي نو دا شانته پاتې شي نو تاخیر سره استاد د مریابین او خې طرف شمال دستر ته بولو پرې د رس کله به کوم رزق د قدر وشکر له شکر باسي الله د پر بلدت طیبه خالیه پاکه ډېر خوشبویدار علاقه ورب غفور الله دې بخون کې فاعرضوا دي اعراض وکړه تعلیمات د انبیاء او فارسلنا علیهم راولې په دې باندې سیل العارف عارف دو معنا دی معنا د بن د بار راولې په دې باندې سیلاب د بن د بن میرا کولو او عارف دې معنا د زور د بار راولې په دې باندې سیلاب د زور د زور ور سیلاب نو وټي یو وبدلناهم بدل بدل کې ورته به جنتي مقابل د غو باغونو کې کب چې دا دو درو باندې باغونه آبادو جنته نور باغونه سو په دا شړ کاني کپري پاتې شوی نه باغ کې اصلي بوټي او داسې سره وکړي او په خط شوی زوات او کول دا خاوت د خوراکي او خپل به مزه د سيسيزونه به راوټو کول چې باغ کې سمازانه وا واصل او غزان وشيء او شيء من صدر قليل د بیرون لګو دا شرع علاقه کې باغ کې غزان ولاړ او باغ کې د صحرا د بیر رټکی ذالک دا جزاینا فاضل بد ورکول به ما کفرو په سبب دا چې کفر کوه هل نجازي هم بدن ورکوي د کفور مگر دا سینا شکر او کافر وتا وجعلنا بينهما غرزور دی په نس کې بین القرى التي ما بين هغه کلو کې بارک نه فيها چې ما په برکت اچولو د دې یمن چې بسړې روان شو شام ته بتو اورن ظاهرتن فی الخکارا د بلې بیس کې آبادیان وی کړیو چې دې به سفر او نن پدې کې کې شپه وکړه بیا سبا بل کې کې شپه وکړه ته بخپق الله په عرب رسیدل وقدرنا فيها سير مخد ذکر په دې کې مزل سیر فيها تاسو دې په دې کې لیال یا د شپې او ایام د ورځې امني فامن مثال د دې ځن روان شي د په دې بیس کې علاقې دي خارجه سنت وی نعمت ده تا تاسو مسله پیدا شي نو مخکې د سپورت بازار روان اذا غنه وزي سم مسله پیدا شي د شرکت بازار روان بل مسله د تخبیر بازار دا ځای په کبل فرض دا ځای په ځای کې د بازارونه نه وي او ته د دې سره د سیمې تر رسیدل او کاڼي د پنچا کېده نو بس کې نه بیا به څومره تکلیف دا مینس کې آبادیان ته ډېر لوی نعمت دی دوی لا شکر وکړه فقالوا دې ویل بنای رب زموږ باعد لري باسه بین اسفان ما بین سفر زموږ کې دا کلی د مين نه لري کا چې ډایرکټ د یمن د سړی شام ته زیږي چې د چا وس کیږي اسو خر او ټټو سره شته د بدلی شي دا غریبانو سره خدا شته نه دی په مزل دي شي کولای دی په خان او د غریب پته ولې دې لا شکر وکړه دا الله ودا سیداب چې تر ویستو کړه دا ارسه بل ختم کړه زه وس خان سره مزل وکړه دا نه شکر د انسان چې ته د خان او د غریب له کده الله یو شری بندګان دي الله یو شری بندګان دي تخبل سفر کې پکاله چې غریب هغه شری سہولت وته ملوشي وظلموا انفسهم ذلوا فخبر ذاتنا فجعلناهم هذه كذوا الاحاديث قيسين ومزقناهم هذه ټوکړه ټوکړه کله موزق پورا ټوکړه ټوکړه کول سره دا باندې ختم شولې باغونه ختم شول چا یو طرف تکړه یو چا په طرف ان فی ذلک بشک فذیک الایات نشانات لكل صفاء شکور د فرد هر صبر کو کې شکر وستون کی ولقد صدق علی تاکي سرشتو کړه په دې باندې ابلیس ځنه ابلیس پر ګمان ابلیس هغه مقدم علی السلام ته ویلو چې زبستا د بندګان ګمرا کوم وي هغه فرشتو کړه فتبعوا تابعدار کده ابلیس الا فريقا من المؤمنين مگر دی وډر د مؤمنانو وما كان له عليهم نو د ابلیس بدی باندې من سلطان سغل ابو سهوجت الا لنعلم کده چې معلوم کوم یؤمن سو ایمان اوري په اخرت باندې من دا بچا هو ده من هذا اخرنا بشک فشک وی وربك على كل شيء حافظ واستار په هر څه باندې حفاظت کوونکې ولدعوا الذين وتوي تاسونا بر هغه کسان زعمتم چې تاسو ګمان دي من دون الله غیر د الله نه د الله نه سیوا تاسو ګمان دي د اله او پد لا یملکون هغه مالکان دي مثقال ذره په اندازې د ذره په سماوات نه پاس مادو کې ولا پر ارض نه پس مکو کې چې مالک نه تعالی بس د کې دي را باندې یو خو ملکیت وی طالب د کتاب نشته وما لهم نشته د فرض ما فيما په اسمان ازبک کې من شرک صحیح ملکیت نشته سو حصہ پکې اوم نشتا
یره چې دې به د الله سره امداد کړي وما له نشته د الله د لپاره من هم ستاسو د الهو نه من ظهیر څوک امدادي. درې قسمه خبرې وي، یو خدا ستاسو د الهو یره داسې سیز د الله پیدا کړي او دا سبا ستاسو الهو پیدا کړي، مالک دې رکته چې وغواړي درکوي وي دا نشته. یره چې تاسو په نه لیکړي او الله چې دا مخلوق پیدا کوو نو زه په شریک به کوم شریک سره کړي دا سره هم نشته. درې ملار دا چې دا ارس الله پیدا کړي خو دوی وسره دې څخه د کټو سره د سید دا سره کړي هغه امداد یې نه کړي. نو چې دا درې لارې بد شوي نو د دې لپاره سیخ کې چې ته سره غوړې وتاله ده ولا تنفع الشفاعه پیدا رسي سفارش عنده د الله په نسبت الا لمن مگر هغه چا د لپاره پیدا رسي اذن له چې الله اجازه وکي، الله اجازه وکي هغه د لپاره سفارش کی حتی تر اذا فزع عن قلوبهم. بخاری روایت سره د دې آیت وضاحت داسې دی چې د دې خلکو خیال ته چې دا فرشتي موږ دا سورتونه عبادت او دا فرشتي دي دا به زموږ خوشاله زموږ سفارش وکړي. الله وی دا هغه چا سفارش کوي چې الله اجازه وکړي. تاسو د لپاره کافرانو الله خو اجازه نه کوي څنګه باندې سفارش کوي. اوس په خپل د هغوی پوزیشن وګوره چې فرشتي څنګه دي چې الله پاک حکم نازلوي نو د الله د حکم د اورېدلو توان مخلوق کې دا نه چې د الله حکم شروع شي دا فرشتو غوټ په دې باندې د بېهوشۍ حالت راشي خپلې وزرې وپړقي دا غوټ د بېهوشۍ حالت باندې پریوځي. کله چې د الله حکم پوره شي مقربې فرشتې هغه د حکم زده کړي بیا د دې نور نه چې کوم دا ګبراهټ او یاره ختم شي بیا دوی تپوس کوي الله څه وویل نو دوی ورته وایي حق خبره وکړه حق فیصله کړې نو د الله چې کوم حکم یې هغه ته واورئ. وی د فرشتو خپل دا شان دی چې هغوی د الله د حکم د اورېدو توان نه لري نو ته د هغې نه د سفارش او داسې د زور څه تمه کوې دا خو د الله مخلوق دی. حتی تر دې اذا فزع فزع یو لفظي چې کوم دی تفاعل د سلب معنا ورپکې پرتی چې د دوی نه لرې کړی شي هغه ګبراهټ عن قلوبهم د هغې دړونو نه. نو قالو دوی وایي ماذا قال ربکم څه ویل ستاسو رب؟ نو قالو کوم چې مقربې فرشتې دي هغې ورته وایي الحق الله حق خبره وکړه وهو العلي دا الله اوچت دی الکبیر لوی ذات دی. قل ورته من یرزقکم څوک تاسو له رزق درکوي من السماوات والارض اسمانونو او د ځمکونه. قل ورته وایي الله دا رزق الله ورکوي وإنا بشک او ایاکم یا تاسو لعلى هدى خامخا په هدایت او په ضلال مبین یا په گمراه ښکاره کې لب نشر مرتب سره ورته وایي انا بشک موږ لعلى هدى خامخا په هدایت و ایاکم او تاسو په ضلال مبین تاسو په گمراه ښکاره کې. قل ورته لا تسألون استاسو تپوس نشي کېدی عما اجرمنا هغه چې موږ جرم کوو ولا نسأل زمونه تپوس نه کېږي عما تعملون هغه چې تاسو عمل کوئ. قل ورته یجمع بیننا ربنا جبر کې زموږ ستاسو منځ کې زموږ رب ثم یفتح بالله فیصله کوي بیننا زموږ په منځ کې بالحق په حق سره وهو الفتاح العلیم دا الله فیصله کوونکی پوهه دی. قل ورته اروني ما توخی الذين هوا کسر الحق به چې تاسو په واسطه کړي د الله پسې شرکا شریکان مخلوق ته د الله سره پیوسته کړي او ته د الله شریک دی. کلا هرگز داسې نه ده د الله شریک نشته بل هو الله بلکې دغه الله دی العزیز غالب دی الحکیم حکمت والا دی. وما ارسلناک موږ ته نه لېږلی الا کافة للناس کافة منسوب دی وجه د نسب یې څه شی ده درې احتماله ورپکې دي. بعضې فرمایي دا کافة دا حال دی د ناس نه وما ارسلناک موږ ته نه لېږلی د انسانان لپاره الا کافتا مگر په دې حال کې چې تمام انسانان لپاره کافتا تمام انسانان لپاره دا بیا د پیغمبر علیه السلام بعثت عامه ده څنګه حدیث د بخاری کې راغلی د مسلم کې دي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي ما ته الله 15 خصوصیات په روایت شپږ خصوصیات راغلي. یو دا چې نور انبیا راتل خاص قومونو لپاره او د تمام قوم لپاره تمام انسانانو لپاره الله پیغمبر راغلی. او په دې باندې اشکال دا دی کله چې حال راشي د مجرور نه عامه ده کدا مجرور په اضافت سره کدا مجرور په حرف جر سره او حال په دې مجرور باندې نه مقدم کیږي. دلته ناس ته حال شو مجرور دی په لام سره کافتن کنه حال دی نو حال به ولی مقدم شوی دی په ناس باندې. دا اشکال په دې باندې دی چې اشکال پکې د رکب حضرات چې دا قاعده مې اشکال دی او څه حضرات دا قاعده نه مني او فرمایي تقدیم د حال جائز دی په ذل حال باندې عامه کده مجرور به اضافه دی او که مجرور بالله بیا په ترتیب
دا کافتن حال دی د کذبین ارسلناک د دې کړه وما ارسلناک موږ ته نه لېږلې الا کافتن مگر په دې حال کې چې تک کافي انسانانو لپاره بس تر انسانانو لپاره کافي او بس اشکال دا پیدا کیږي چې کا خو مذکر دی او دا کافتن خو مؤنث دی نو څنګه دې حال شي حال او ذل حال خدا بل باندې حمل کیږي جواب ته نه پیدا دی چې تا د لپاره د تاریخ نه د کافتن کې د لپاره د مبالغه نه ته پورا کافي او دریم ترکیب دا چې دا مفعول مطلق د فعل مقدر د پاره شي وما ارسلناک موږ ته نه لېږل الا مگر ته لېږل تکفو کافتن چې ته کافي کېږي دوی د لپاره په کافي والی سره د انسانانو لپاره بشیرا و نذیر زیر ورکون کوي ورته ولکن اکثر الناس لکه انسانانو لا يعلمون دین پوي ويقولون دایو متى هذا الوعد كل بيدا وعد ان كنتم صادقين كي تاسو رښتونی قل وتلكم ميعاد استاذ لپاره یو ټیپ د وعده دی یو من د ورځي لا تستاخرون عنه ساعه تاسو بداخل درس لکه لک سات ولا تستقدمون انا بتاسو دغه مخکې کېږي وقال الذين كفروا يا كسان چې کافران دي له مؤمنه هرگز مو ایمان نه وروړي به هاذ القران په دې قران کریم ولا بالذي نبه بين يديه چې دنا مخکيو ولو ترى كتويل اذ ظالمون وقت ظالمان موقوفون چې دی ولاړ دي د نبی په حضور خپل رب دا ظالمان ویني چې الله مخ ته ولاړ يرجع بعضهم على واپس کی بعض دي الى البعض الى بعض دور ته قول بينا یو دا قورانه کړه په دتا یو بل بلابت یا چې نو د دې لو د لپاره جزاء به دا محذوب ده لرأيت امرا عظیما ډېر عظیمه خبره به ویني چې دا غټایت ولاړ یو بل ملامت کوي هغه يرجع بعضهم الى بعض یو بل ملامت یا چې هغه څنګه ده هغه دا یقول الذين وبها كسر استدعوا چې هغه زوی کڅولې شي للذين استكبروا كسر چې هغه تکبر کو دا کشران دي مشران ته وي لولا انتم كتاسوا لبلا كنا مؤمنين من مؤمنان وقال الذين وبها كسر استكبروا چې هغه تکبر کو للذين استدعوا كسر چې هغه زوی کڅولې شي هغه بوتوي انحن صددناكم ولمتاسو بنکړي وي عن الهدى د هدايتنا متاسو کله بنکړي بعد اسجاءكم پس دا نه چې تاسو ته هدايت رااله بل كنتم مجرمين تاسو خپل وي مجرمان وقال الذين وبها كسر استدعوا چې هغه زوی کڅولې شي وي للذين استكبروا كسر چې هغه تکبر کو دا کشره به مشران ته وي بل مکر الليل والنهار دا نسبت د مکر لیل ته دا لیل خو زمان دی نهار خو زمان دی دا نسبت د مکر چې لیل او نهار ته شوی دا نسبت د زمانی ده ځکه چې مکر په انساناني زمانه خو مکر نه او دا مکر کیږي په دې شپه او په دې ورځ کې دا نسبت د زر ته بل مکرکم باللیل اصل ترکیب دا مکرکم فی الليل ومکرکم فی النهار بیا دا زر چې کوم دغه ته نسبت وشو مکر الليل والنهار استامرون نکړه چې تاسو صبر کوئ تکبر بالله چې کفر وکړه الله باندې ونجعل له اندادا وګرځو د الله د پر شریکان واسروا ندامت په پټه کې پیمانتیا پدې یو بل ملامت کول خو دې پیمان دا پټه کې لمر اول عذاب کله چې دی ویني عذاب وجعلنا الاغلال ما كرزولي توقنا زنزيرنا في اناق الذين فسدوا لها كسان كفروا چې کافرات دي هل يجزون دې تبدل شي ورکول الا ما كانوا يعملون مگر هغه چې دوی عمل کو وما ارسلنا في قريه ما دلګره په یو کلی کې من نذير يرون کې الا قال مترفوها مگر چې بدوي مالدارو هغه خلاف کو او غي دا به ان بما ارسلتم بشک من هغه باندې چې تاسو به لګره شي کافرون کافرانیو وقالوا اذيب نحن اكثر اموالا موږ کافرانو تاسو خبره نه منو انبیا او تبع چې تاسو له عذاب راشي دی موږ د پر عذاب نشته عذاب د هغه چا د پرې چې داغه اولاد دی داغه مال دی زمون مال ډیر دی زمون اولاد ډیر دی نو څنګه کول عذاب نه کولای شي ونحن اكثر اموالا واولادا اګه صغرا کبرا جوړه پته نو جوړول شي ځکه دې کلام او په طرز د صغرا او د کبرا دی دوی به نحن لا نعذب موږ د پر عذاب څخه چې ته عذاب برازي نه عذاب نشته ولی لأن نحن اكثر اموالا واولادا زمون مال اولاد سیوا دي او كل ما هذا شابه د چا چې مال اولاد سیوي را يعذبو دا عذاب نه نو نحن لا نعذب زمون عذاب نشته هر چې دا صغرا ده چې نحن اکثر اموالا و اولادا د دې مخبل وي چې زمون مال اولاد سیوا او کوم چې کبرا ده چې دا چا مال سیوي اولاد سیوي هغه د پر عذاب نه وجه دا چې الله پاک دغه دونه مال ورکړي دونه اولاد ورکړي خو پته لګي دا الله خوښ دی او چې دا الله خوښ دی به عذاب ورکړي
نو ځکه چې د چا مال اولاد سی وای هغه د پر عذاب نه وي زموږ د پر عذاب نشته وما نحن بمعذبين قل وتو ان ربي يبسط الرزق بشک زما رب پر اخیری زفر مې یشا چاله چې خوښ شي دا جواب دی نو سوای جواب وسې شي دا چې قیاس اختلالي جوړ کړه صغرا کبرا جوړ شول به چې واپس جواب کې د جواب طریقې وي دا جواب یا په بل د صغرا ورته یا په جواب په بل د کبرا ورته دا طریقې قیاس استثنایی کې چې کوم ته جواب کې یا بل تالیه د مقدم دا جواب په بل د کبرا نه صغرا فمسلمه ده صغرا خدای وی نحن اکثر اموالا واولادا مال اولاد وسیوان دا مسلمه ده چې ډیر دی اوس کبرا دا غیدا لګول چې کل ما هو اکثر مالا واولادا لا يعذب هغه د پر عذاب نه وجدا چې دا دلیل د رضا د الله دی ځکه مال اولاد ورکړي دلیل د رضا د الله دی مال اولاد له سیوا ورکړي دا غلطه نه په دې جواب کوي چې دا مال اولاد د الله د رضا دلیل نه دی ذکر نه دی چې الله یبسط الرزق لمن یشاء نو جواب چې کیږي دا په معنا ده کبرا الله بشک الله پاک دې پر اخر رزق لمن یشاء او يقدر کوي لكن اکثر الناس لکه انسانان لا يعلم دین کوي وما اموالكم ولا اولادكم نستا سمال او نستا اولاد بالتي فاغه طریقې سره تقربكم چې تاسو نږدې کې عندنا زمون په نسبت باندې ذل په مرتبه کې دا مال اولاد تعالی مرتبه نشي درکوي البته الا من امن مگر هغه څوک چې ایمان لري او عمل صالح او عملو کې نیک اوس په د مال صحیح لګي اولاد به صحیح ځای باندې لګي دا به مرتبه ورکړي اولئک پس دا کسان له دې لپاره جزاء الضعف بدی دی په دو چندا بما عملوا په سبب دا چې دی عمل کوو هم فی الغرفات دی په بنگلو کې امنون فامن وی والذین هم کسان یسعون فی آیاتنا چا کوشش کی په ابتدا آیاتونو زمون کې معاجزین فدی خیال چې ګرځي عاجز کون کې الله تعالی اولئک دا کسان فی العذاب محضرون دا به عذاب کې حاضر ولې شي ولوته ان ربی بشک سمارا یبسط الرزق فراخیر رزق دې یشا چاله چې هو شي من عباده د خبر بندګانو ويقدر له تقدیر هغه د پر وما انفقتم هغه چې تاسو خرج کړئ من شی د څه شی نه به یخلق الله تعالی خلیفہ درکې کوم څه چې ته الله د پر خرج کې د هغه خلیفہ او عوض متا تبینوي هو خیر الرازقین د الله ور رزق ورکون کې ويوم هغه يحشرهم چې الله دې راجم کی جميعا ټول ثم يقول بالله دې تو فرمایي ملائکه فرشتو ته هؤلاء ده کسان هؤلاء الذين هؤلاء دا کسان ایاکم استاسو د فرقاو یعبدون فرشتو ته وي دوی استاسو عبادت کوو قالو فرشتو ته سبحانك باقي د استاد لپاره دې زموږ عبادت خو نه کوو انت ولينا تزم مددگاری من دونهم غیر د دوینا بلکې یعبدون الجن بلکې دې عبادت کوو د پیریانو وجدا د چې ابي وته دا خبره خسته کړي واغي وته امر کولو ځکه د عبادت دا وکړي اکثرهم زیاد دې به په دې پیریانو باندې مؤمنون یقین کوونکو بل یوم نبذ لا یملک مالکان بني بعضهم بعض استاذ له بعض فرض پس دور نفع ولا ضرر ند نفع ولا ضرر ويقول لهم قويل الذين ظلموا أمكسات جزاء من ذوقوا تاسوسك عذاب النار عذاب دبور التي هل كنتم بها تكذبون جتاسو فدي تكذيبكم وإذا تتلى عليهم كرجلستيش فديبان آياتنا سما آياتنا بينات واضحة قالوا ذي ما هذا ذلك إذا رجل مكر يوسعد يريد إرادك يسودكم جتاسو بنكي عما كان يعبد غشي عبادك وآباؤنا لرونهم وقالوا ويضي ما هذا لذا الا يكون مکدا دروغ دی مفتر چې د ځانه جوړ شوی دي وقال الذين كفروا ويبها كسان چې کافران دي حق د فعل ما جاء فرج دي ته حق راغی ان هذا لذا الا سحر مبين مکدا د جادو ښکارا ځکه چې په دې کلام کې اثر ده لکه څنګه چې په جادو کې اثر وي وما اتينا الله فرمای وما اتيناهم انور کدي ته کتب انس کتابونه يدرسونها چې د درس کوي او دا کتابونه د مسله راځي دغه کتابونه هم دې لري ورکړي وما ارسلنا ما نه دې کړې دې ته قبل کستا نمک کې من نذیر سوکیه رول کې وکذب الذين من قبل تکذیب لري وړاندې هغه کسانو چې کوم مخکینی مکذبین الله فرمایي وما بلغوا او دې دې رسیدلي معشار ما اتیناهم لسمه حیثیت هغه ته چې ما وې ته ورکړي هغه ته چې ما سونه مال اولاد سو ورکړي دا موجوده تاسو دې لسمه حیثیت هم نه رسېږي فكذبوا رسول هغه تکذیب کو زماده پیغمبرانو فكيف كان نكيري زماده عذاب څنګه هغه لپاره هلاکت قل ورته انما اعذكم بشک ز نصیحت کو تاسو ته بواحده په یو خوې باندې
یو خاصه ترخه ان تقوم تاسو ودرګی لله الله د پر مسند و مراد او ځان لزان دلته مراد د قیام نه مقابل د قعود نه دی چې کېنه ما مراد د قیام د خلوص دی نیت خالص کا کناس یو کولاړ خو خالص نیت باندې الله ته متوجي شو دا نور سيزونه د خپل خواب او خاطر نه وباس نو دوه یوازې ثم تفکر بیا تاسو فکر وکړئ ما به صاحبکم نه تاسو دا صاحب پیغمبر علیه السلام چې نه لیوانه دا په شان کې سوچو کې دا لیوانه د څنګه تاسو لیوانه چې هر کله صحیح روح صحیح صاحب سره په پته کې دا پیغمبر دی ان هو لا الا نذير مگر يدعون كذا لكم استاذ پر بين عذاب شديد مخکې عذاب سخنا ولوجه ما سألتكم من اجل هغه چې زغوړم تاسو نه سمزدوري فهو لكم کتا سو سمزدوري راکې بس هغه تاسو ان اجر يرد زما مزدوري الا على الله مگر د الله باندې الله بس ثواب راکې وهو على كل شيء شهيد الله پر سيز گواه دي ولوجه ان رب بشک زما رب يقضي بالحق ويشتر کې په حق علم الغيب ذكر فغيبا ولوجه جعل الحق حقا وما يبدئ الباطل او نه اول پیدایش کوي شي دا باطل وما يعيد او نه دوباره پیدایش کوي شي اول پیدایش او دوباره پیدایش دا د الله خصوصیت دی استا شیطان او استا بد نشي کوي یا چې کوم د یبدئ دا صيغه متعدده حق را له وما يبدئ الباطل وما يبدئ او شروع نشي کوله باطل له اهله خيرا چې دا شیطان خپل اهل ته خیر ورسي وما يبدئ الباطل او نشي رسوله باطل اخر وما وتوكل ولن تكسب گمراهي فانما ادل بشك سما گمراهي على نفسي زما فنفس دا وان اهتديت بسبب هدايت فبما يوحي بسبب دې چې وحي کېږي له ماته يوحي الى ربي وحي کې ماته زما رب انه بشك الله پاک سميع قريب او ردل کې دې او نږدې دې ولو ترک تویل اس فزعو کله چې دی ویلېږي فلا فوتا نبی اوت کې در چې ویلېږي د الله نه ګورل شي نه فلا فوتا واخذ ذي بني بيش مكان قريب دغه نږدې نه وقالوا ويدي آمنا به من ایمان اورې په الله باندې وان لهم التناوش وکم ځای کې شي دا وې د پر نیول د ایمان د دنیا نه حاصلېږي اوس په آخرت کې دوی وې آمنا آیا دوی دا ایمان راستې شي د دنیا نه نه د دې مثال دا چې د لری زرت یو سیز راځي هغه پکې د دې زرت چې دا پکې راځي سماده سي کوي نه په دې باندې ته پکې راستې شي نو راستې شي دا ایمان نشي راستل وان لهم التناوش وكم ذكر لپاره راستل په مکان بعید زیات لرينا وقد كفروا به تاسو د کفر کو په دې باندې من قبل بخوا ويقذفون بالغيب ذي بشرك فغيب المكان بعيد زياد لرنا وحيل بينهم وبين دجوړ ټیکه لګولې د دې به همیشه د پر جملي اگر چې د خپل مرګ منی خو د حالاتو د څه معلومیږي چې دغه سره مرګ منی یو سړی مرګ منی خو یو کوټه کې ستا وخت کېږي دونه بلډینګ چې پینځل د سوشل کمرې پکې دي په دې کې تاسو ضرورت دی دا کار د څه معلومیږي چې دا دونه مضبوطه آبادی په دې انداز کې د معلومیږي دا چې تقریبا نه مانی نو له هغه خیال خو دو چې زما دا پټه او زما دا کور ته په تاسو کې نو به د لاړ شي پټه بدن پاتې دا مال ارڅ بدن پاتې شي به مقصد دا چې دا د آخرت سره ولګول شي آخرت کې به دا کافرانو غواړي چې موږ ایمان ورو د ایمان د دنیا نه حاصل کو ته خدا کوشش کوي چې ایمان حاصل کا خدا کب ځکه حاصلې استو د ایمان په منځ کې پرده شو نه شي حاصل وله وحيره پرده بشي بینما بین دې کې بینه ما اشتهر بابه دا چې دی غواړي کما فائدہ څنګه چې کړی شي په اشیاء د اقصالو من قبل بخواینا بشک دې کار هو دې بشک موري بشک دې بشک کې بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سنا الله ذكر الذي هغه الله فاطر السماوات فاطر چې کوم دې موجود د اسمانونو او د ځمکو په فاطر ویل شي هغه ته چې هغه به مثل به نصیب څنګه بدی ټکه جاء الملائکه ګرځول کړه فرشتو دې رسولن استازي دا فرشتہ انسانانو د پر استازي کې وحی لروي ولي اجنحه خوندان د وزر دي مسنا دوا وسلا صوت دې ور او باع صدر صدر چاله دوزري چاله دري او چاله صدر چاله دې سیوا
یزید فی الخلق الله سیواله کې په پیدائش کې ما یشاء چې الله خوښ شي. فرشتو ته الله مختلفې وزرې ورکړي دي، چا له دوه د چا لپاره دې نه ډېرې. اولي دا اولو جمع د زو ده من غیر لفظه، څنګه چې تاسو وایي نساء دا جمع د امرأتون ده من غیر لفظه، دلته من غیر لفظه دا جمع د زو ده. یا د چا ډېرې وي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اسمانونو د پاسه چې کوم د الله خوښ شي. ان الله بشک الله پاک على كل شيء قدير، په هر شي قدرت والا دی. ما يفتح الله للناس، هغه چې کولو کې الله انسانان د پر من رحمت مهرباني فلا ممسك لها، دا غره پر بندون کې نه. وما يمسك، هغه چې الله بند کې فلا مرسل له، نه به دا غره پر آزادون کې من بعدي. اسره چې هی زمير الله تراجي کې او د سی من بعدي دا الله نه بعد خبر نه. هی زمير دا راجي د امساک تا. وما يمسك، هغه چې له اختلاف د عبادت ان الا هو مگر دا الله دې فانا توفقون، بس تاسو کوم طرف ته اړولې کېږي د حقنا. ايو کذبو کدي ستا تکذیب کې فقط تو دې بل تاسو تکذیب کړی شو من رسول الانبیاء من قبل کستانه مخکې. والى الله ترجع الامور، الله ته پسې ټول کارونه ده. یا ایها الناس انسانان ان وعد الله حق، بشکل الله وعد حق او در جهنمنا. الذين كفروا، كسان چې کافران دي لهم عذاب شدید، دوی د پر د عذاب سخت. والذين امنوا وعملوا الصالحات، كسان چې ایمان لري اعمال صالحه کوي، لهم مغفرة د پر بخنه او اجر کبیر او اجر دی لوی. افمن زين له سوء عمله، ولكم زين له سوء عمله فرآه حسنا كمن هداه الله. دا هغه دیم جانب دی. آیا دا هغه چا بشانه کې دی چې الله پاک هغه ته هدایت کړي؟ دا دیم مقابل چې کمن هداه الله راولستو، دا د دې رسولي چې کله چې کوم دی دغه دا مخکې روان دي چې کوم د الله حمد دوی ادا کوي. ويهدي من يشاء، يهدي من يشاء، د دې نه بدل چې کمن هداه الله. فإن الله يضل بشكل الله كبرى من يشاء ويهدي وريز هوا سره چتش فسقنا دته اتفاق وي مخکې د غیب شي هو الذي ارسل، اوس دا لري چې کنه متکلم تفسقناه الى بلد الميت من ذا اولو قاريه اوچتا، هغه قاريه چې بلې نه وچه باهینا به الجبدی کو پدې سره مکه بعد موت حفظ د وچوالي لکه ذلك النشور، هم داسې وي تاسو پورته کېدل. دا غزمه کله چې کوم دی او باران وشي دا وتر شي عمل يرفعه الله اوچتې دی لره. د کلمو سره دا ذکر شو یسعدو، او د عمل صالح سره ذکر کیږي يرفعو. نو فرق دا دی، کوم چې کلمات دي دا د الله صفاتونه دي، دا خود به خود خيږي. الله لا اله الا الله وایي، سبحان الله بحمده وایي، دا سبل ذکر دا تمام د الله صفاتونه دي چې صفاتونه دي. يسعد الكلم الطيب دا ورکیږي. وا اول عمل الصالح، دا عمل صالح دا د عامل صفات دستا صفات ده. څنګه چې ته مخلوق دا عمل د عمده سي مخلوق ده، دا به يرفعه الله يشتهي. بیا د يرفعو کې یو ضمیر مستتر ده، بل د ضمیر بارز ده. دا مستتر پکې چا او دا کلمات طیبه، عمل صالح دا کلمات طیبه اوچتای. نو بیا اشاره ده چې کوم د اخلاص ته، چې کلمې طیبه ال اوچتیږي په عمل صالح چې د عمل کې د اخلاص وي، اخلاص سره عمل کې نه بده اوچتي. او څو زمایر په عکس سره مو يرفعو کې ضمیر مستتر دا راځي د کوم د عمل صالح ته، دا مخکې چې کوم یې کلمه طیب ده، او دا دویم ضمیر بارز دا راځي عمل صالح ته. نبي معنا دا شولا والعمل الصالح وعمل صالح يرفع ورتقي د کلماته دا عمل صالح، دا عمل صالح چې ورتقي د کلمات ورتقي. او دریم احتمال دا چې يرفعو کې زمير دا راځي کا ومکر اولئک هو یبور، او مکر او تدبیر دا هلاک شو ده. والله خلقكم، الله تاسو پیدا کړی می تراب د خورنا، ثم من نطفه بيضاء نطفه، ثم جعلكم تاسو ګرځولي ازواجا جوړه.
وما تحمل من انثى غچباري من انثى زنانا كم چې دا امید ده ولا تدعو اغا نزګي دا زنانا الا بعلمه مگر دا الله په علم باندې متلبس وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمري کوم مطلب دی ویلش هغه چې عمر نه ملایوي یو معمر ته او نه کمیږي دا د عمر نه الا په کتاب مگر د ټول په عمل نامو کې نو معنا دا یو هغه سړی دی چې هغه عمر شپېتو او یو ته ورسیږي شریعت کې ته معمر او د شپېتو نه چې کم وي دا غیر معمر دی الله فرمایي دا دواړه که څوک معمر دی شپېتو کال عمر بره دی او که څوک کم دی دغه عمر کم دی دا تمام دا الله علم کې ولا ينقض من عمره او نتیجه دا د عمر الا في كتاب ولا ينقص من عمره نکمیږي دا د عمر نه مگر دا دی په کتاب په دې معنا سره چې انسان د پر اصل کال عمر چې په دې کې لس کال تیر شو نو ولي کله شو لس تیر شو نه بیا پاتې پر یو عمر والا ته ولا ينقص نکمیږي من عمره دا د عمر نه الا في كتاب مگر دا دی په لوح محفوظ کې ان ذلك بشک دا على الله يسير دی په الله آسان وما يستوي البحران او برابر دي دو سمندرې څنګه چې مؤمن او کافر برابر نه دا چې دو سمندرې برابر دي هدا عذب القران دا د خوګ دی قران چې کله فرق ویل شي ټوکړه ټوکړه کېدو ته نو خوګ سینه او بچ اوس کې دا تند ټوکړي کې تند مات نه دا عذب د قران ما ته کې د تند د سایه او شراب خطي لکه دا غس کا وهذا دابل بالکل ما گیچت اوجاج تروش دے کم چی نمال کے پرشانت تیز وقتی ومن كل نوع هر تأكلون تاسفر لحما طريا وختاسا دمايا من شكل وتستخرجون تاسروا باسحية كالي تلبسونها تاسوا أغندي وترى الكل كتبين كشت فيه مواخر فدك شكون کی اتبتغوا دفارت شتاس والقلت من فضله فضل الله ولعلكم تشكرون دل فرج تاس شكر باسي يولج الليل في النهار من باس الله شفق ورزقي ويولج النهار من باس ورزق الليل فشفقي وسخر الشمس والقمر تابع کړه د الله نور اوسګو مې كل يجد له هر یو چریږي لاجل مسجد التجوري دون ملکیت نشته تعالی بل څه نه کوي وای تدعوه کتب رب لا يسمعوا دين او دعاءكم استاسو بدنا ولو سمعوا بالفرض كذي ووري ما استجابوا لكم اجابت نکړه شي کول استاسو لپاره ويوم القيامه فرض قیامت باندې یکفر به شرک کوم دی په کفر کې استاسو په شرک باندې ولا ينبئك تر خبر نشي درکول مثلو خبير فشاد اغاز خبر غلی الله به پرواز حمید سایل شوی د فخر صفاتونو کې ای شک الله خو خشیوز ابکم تاسو بوزي وياتي بخلق جديد را ګوري مخلوق نوې او دا تاسو درې کول نور را وستل بګی ګران وي وما ذلك الذي دعا الله بعزيز فالله بن سگران ولا تزر نبر وازره یونا پس بارون کې وزر اخرى وزر نفس اخرى بوج دبل نفس وای تدعو کتر ابر مسقلا یو کس چاغه درود دی په پیټي باندې اله حمدها بارول د خپل عمل ته دا په اعمال درود دی او ته غواړي چې سما دا بد عمل هغه ته پشاکه ولا يحمل من نشي بارول دی نشي ولسشي ولو كان ذا قربا اگر چې دا به خوند خپل والے انما تنزل الذين بشکل تیارها کسر یخشون ربهم چیرې د خپل رب بالغیب غیب سره واقام الصلاه القائمه يموز ومن تزكى چاچ ځان پاک فینما تزكى لنفسه بشکل ځان تفید خپل ځان لپاره والى الله المصير الله تبي وبسي وبدین کافر او مسلمان دا برابر نه ولا ظلمات ولا نور او برابر دي تورتمونه او رڼاګانې تورتم دا کفر دی بدعات وی رڼاګانې دا ایمان دی دا اسلام دی سنت دی دا ټول برابر دي وینه دا ټول برابر دي ولا ظلمات ولا نور ولا سويل ولا الحرور سويل سوره لكن هذا الجنت او حرور گرمایش لكن هذا جهنم او برابر نه جنت او جهنم وما يستوي الاحياء مؤمنان دا وی مثال د جمدی د کافر مثال د دمړو اما یستوی برابر دی الاحیاء او جمعی ول الاموات او دمړو دا تقابل مؤمن کافر برابر نه دی ایمان او کفر برابر نه دی دا رنګ چې کوم د جنت او جهنم برابر ان ارسلناک بشک متلګری بالحق په حق سره بشیرا زیر ورکورګه
ونذير او يرون کې وان من امه نشته هیڅ یو امت الا خلا فيها نذير مگر کې شوی دی هغه کې يرون کې هیڅ یو امت نشته مگر هغه کې نذير راغلی دی د دې وجه نړۍ علماء او حضرات نو تاسو شوی دی یله چې په هندستان کې پیغمبر راغلی دی هغه جواب کړ او ځکه آیت نه خدا معلومه شو چې هیڅ یو امت نشته مگر هغه کې نذير راغلی دی نو هندستان هم یو امت دی اوس دا جدا ټکی دی چې مثال هغه سبق د خلکو نه هیر شوی دی د انبیاء تعلیمات خلکو هیر کړي دي خپل پیغمبر هیر کړي دي انور دا هر یو امت ته چې کوم الله پیغمبر را لګي نو ایو کذبوک کبه تکذیب کې استا فقط کذب الذين تاقص تکذیب کړه هغه کسان من قبلهم چې دوی نه مخکې جاءتهم رسولهم راغلي دي پیغمبران بالبينات فخار او دلائل سره وبالزبور اغير الترتيب الصحيح والصلاة وبالكتاب المنير او بكتاب روخان ثم اخذت الذين دنوي والهم كسان كفروا كافرون فكيف كان نكير سنگو سما انكار بدوي علم ترى تنقول ان الله بشك الله پاک انزل من السماء نزل اسمان ما ابوب نباران په شکل باندې الله او ابوب فاخرجنا به من روبس فجسر ثمرات النبي مختلفا الوانها مختلف بداخل ربنا ومن الجبال او بعض الغرون جودت جلد جمل ټوکړي دي غر کې ټوکړي دي څنګه بيض سپين غرون دي وحمر او سره غرون دي مختلف الوانها مختلف بداخل ربنا وغرابيب سود او غرابيب دا د غرابيب جمع د تور ته وي او سود او تور ته وي معنا دا چې غرابيب سود د څه غرون پکې تک تور دي ومن الناس وباج الانسان نور ثواب او السارون والانتاد زناور نور ثواب او السارون مختلف الوانه مختلف ده غیر ربنا كذلك دارنګ صفات علم راغلي دي چې الله د چا علم قبول کی دې به صفات علم د پاره راغلي دي چې چا علم قبول شي د تبرانی پر روایت کې دالي قیامت کې چې الله د انسانان د جمع کې نو دا علما به دې کې دوی ته وایي علما تاسو له چې ما علم درکړو نو ما خبر علم او حکمت په تاسو کې نو ډېر خوش قسمت سره دی چې بده کې راشي د الله په احسان باندې راضي کړه بس کوم انسان د الله په احسان باندې په دې ډول کې راځي کوم عالم الله په دې کې حساب کو خوش قسمت دی او کله حساب خبرې شي نو په حساب باندې وتل ډېر ګران امام محمد رحمه الله شاهي ذکر کړی دی محمد رحمه الله چا خوب کې وکړو الله در سره سم معاملې وکړه وی الله باندې تاسو کی محمد سے مستقبل ملګری ابو یوسف سے هغه څنګه دی وی ابو یوسف زمانہ سو درجه چته وی امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت څخه هغه زموږ ډیر چته بس مراتب دي چې الله د چا علم قبول کړي او که په حساب باندې شي نو بیا ډیر زیاته ګرانه ده دا ګور ډوري په دې مخه د لوري ځه حدیث کې واقعي ذکر د دوه ملګری یو خسړې د یو ناکاره سره دا ناکاره ډیر رواني دي دا خسړې په مکه او مکه او بیا غرواني کې دی په مکه او بیا غرواني کې دی بار بار باندې کوا نه منه دا خسړې په دې خخه کاوه اخر دې قال بداغت قسم ده تعالی او په حضرت چې مکه او تکیه دا پته و چې دا نه بخښه زی بخښه مسوره تصویر اشاره کوي چې سړي کړي په بخښه ځه ا دې بل دې ته وې ځه جهنم څوک ته پوښتنه هیڅ څوک ته پوښتنه نشي کولای دا د الله ملکیت دی هغه مالک دی نو که الله احسان وکي او علما سره دغه معامله وکي چې ما تاسو له علم درناغلي چې کله جنتیان جنت ته ځي د نور توي صحیح او عالم ته الله وی مولوی سره تو درګه ته په جنت ته عالم ته واپس لاړ شه میدان حشر ته ال تلاړ شه چې کوم ځکه انسانان جمع دي او ال ته وساره هر هغه کس چې دې پیچې او تاوره تعلیم ورکړي دي تخبل غړ شاګردان ته ځان سماوه دا امیر دې الله په بندګانو کې علما ان الله بشک الله عزیز غالب دی غفور بخور کی سر و علانیه پټو پخکارا يرجون دې امید کی تجارت لن تبور چې دا بنه هلاکیږي ليوفيهم دپس یوبل بالمال دو رکعات منځ یو کوم د جمعه تحیت المسجد به لا سوچت اللهم ارحم غربتي الله مسافر تر باندې رحم وکي
وانس وحشتي الله زه په یوازې ما ملګری دلته راکړي داسې ملګری راکړي چې هغه ښه صالح ملګری ځکه هر مسافر چې چېرته لاړ شي نو خامخا هغه پریشان دی الله زه مسافر یم یوازې مې چې کوم دی په دې مې رحم وکړي یوازې مې چې کوم دی ښه ملګری دلته راکړي دا دعا کوي ابو دردا رضی الله تعالی عنه هغه چې دا دعا ورته ما خاطر کنه که په خپل خبره او دعا کې رښتونی کنه الله دې دعا قبول کړه ځلې ملګری او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم دا معنا کوي نو الله فرمایي من کتاب ورکو اسوفینا دا کتاب چې مچاله ورکړي دا غون ورکړي دي من عباد الله خبر بندګانو فمنهم ظالم یو طبقه لري چې دا ظالمان دي په خپل نفس باندې ګناه کړي ومنهم مقتصد صدر بین دي خطا شوی د فعل هغه توبه استلا ومنهم سابق او سبق دي بالخيرات باذن الله د الله په حکم ذالک دا والفضل الكبير دا فضل وی جنات جنت الذي دعا همیش غره يدخلون هذه ورته داخلي یو حلو ندی تا چول شي په هم جنت کې من اصابر ببري من ذهب سرو زرو ولؤلؤ او دمل غلر ولباسهم کپڑے دوی په هم جنت کې د قبر نه چرپاسي او هر مسلمان د سر د خوره سړی کنه دته وي الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن الله شکر دې د غمون نه راويستو دا دنیا دا کنه دا داري غموم دی په دنیا کې خوشحالي دي دنیا کې خوشحالي دي دا داري غموم دا کې تاسو کس نشته چې هغه د پریشانونه اوسګای درین دنیا کسه بیغم نباشا دې دنیا کې وېسو بیغم نه اگر باشد بنی آدم نباشا بیغم ای دا به انسان نه چرته زناوري به چې انسان دې دا سره غو نشته چې هغه سره شته نو چې کله د خبر نه راپاسه او کار کوي کنه په دې بیس کې ستړي شي دا نسب دی او چې کله د کار نه فارغ شي او بیا کې کنه وزالغو زمیدار سهار لاړ چې کوم نه اوله کې تذکر واغسته کوډې شروع نخت په طبيعت دی او چې و اړې هغه چې کوم دی واړه ولا کنه نورو ورو دې ستړي شي دا نسب ویل خدا مشقت دی او د جنت ویل داسې دی لکه څنګه چې تسا اخلي سا اخلي دې کې څه تکلیف سبحان الله ویل بنداسي نو چې دې سبحان الله 15000 خادمان 10000 خادمان او ته ودرې سه په کې ده مطالعه ولا پکې نشته دسترخوان خبر پکې نشته نو پس به دسترخوان کې نو چې دا دومره خوراک دی وکړو بس بدالوخي غونډول دې په تاواز کې لکه را شروع ورته کنه आवाज نشته تکلیف نه ده الحمدلله بس چې راځي وشو ار سهازن شو دې فیصله د کېږي د مرګ په یموتو چې دې مړ شي مرګ فیصله به هم کذالک او کار کې نه چې یم بدو کو کل کفور هر کافر تا هم یستریقون دې بچي وي بیا په جهنم کې دا وای ربنا اخرجنا ای زمونږ له بوکو باسا دې جهنم نه نعمل صالحا عمل وکړو نیک غیر الذي جاء ان كنا نعمل چې موږ عمل کوو په دنیا کې الله به توحید نه چې تا چې په دې مخاطب فرشته جواب کینه دا به بدون تیر شي سونه قبل بتیر شي بیا وته اولا نعمركم ولتاسو کوم عمر نو درکړه ما تذکر به هغه چې په دې کې نصیحت قبل او من تذکر چې چا نصیحت قبل او ابناء الستین هغه خلک را پاسه کې چې 40 شپته کال عمر ورکړو وای چې کله صدیق او چاله چې الله شپته کال عمر ورکړي اعذر الله د عذر الله خطر استاد عذر پاتې نشي شپته کال عمر ته بیلو شو او د دې امت زیات عمر وې د شپېتو او د اویا او کال په منځ کې د ترمذی روایت ده لهذا من تذكر ثالث عمر به وجاءكم النذير او راغلو تاسو ته نذیر عقل به درکړو دا عقل نه کار نه وستو وجاءكم النذير او راغلو تاسو پر نذیر ستاد وسه به درکړو دا ټول د سيسيزوري د غونډې معنی شوی دي دا د سيسيزونه دي چې تا ته هر یو وارنینګ درکې چې دنیا دې ختمه شوه شپېته کالو ته ورسېدې یو وارنینګ درته ملو شو عمر دې چا سبب ملاوي د اوم بس بل لیکل به کول او خپل عبادت وکړو دا خو نو کله زما زړه شي چې دا ار سفرې دا کنه بس دا درسونه پرې دا دا ار شي پرې بیا وی چې لکه کې دې شي په دې کې خیر ینه بل طرف ته چې کوم د چر دا ار سفرې دې بس خپل عبادت کو په کوټه کې نه خلاص شي دې ورنه کړ هغه بچا کې سر کې ار سفرې کوله ځکه عقل تقاضا ده چې دینه واخو دې کنه افاته ته ورجون بل نه ملایي او
دارنګه چې ګیره سپینه شوله نو دا ستا دپاره نظیر دی بیا ګوره دا تورېږي نه او دونه عمر چې زوی دې شو لور دې شوه نو وسي دې راغله وسي دې راغله په دې پوه شه چې بس دی که درېیم شوش ته ورسېدې ګوره نور دې ژوند ختم شو وجاءکم النذیر دا هر یو معنا شوې ده فذوقوا تاسو اوسکئ فما للظالمین نه به د ظالمانو دپاره من نصیر څوک امدادي ان الله بشک الله پاک عالم غیب السماوات والارض کوئی که غیب د اسمانونو د ځمکو نو بشک الله علیم کوی د بذات صدور فرازونه ولا یزيد الکافرین کفرهم نسوا کی کافرون د پر دغه کفر عند ربی پنی د قدر باندې الا مقتا مگر غصه ولا یزيد الکافرین نسوا کی کافرون د پر کفر دغه کفر الا خساره مگر تاوان والوتر ارأيتم ما تخبرك شركاءكم الذين استشهدوا شريكا تدعون چې تاسو بلې من دون الله غیر الله نه ارونی ما توخی ما دا خلقو دیسه پیدا کړی من الارض زمکینا ورزمکه کې سکانه پیدا کړی دی سودوی پیدا کړی ام لهم یادوی د پاره شرک او حصہ د په سماوات فاسمانونو کې ام اتیناهم یا ما دی توکل کتابا س کتاب هم پس دی علی بینه منهم بدلیل کې د هغه نه کتاب ورکړیو باقي به دوت ویل چې تاسو خدایان پکې حصہ او شریکان دي بل ان يعد الظالمون بلکې وعده کوي ظالمان باندې او کله اسمک او اسمانه کې نو حضرات پرمای چې حرکت ورستو کوي او زمکه اسمان نه کوي هغه دا وی چې ګور یمسک السماوات والارض الله اسمان زمکه بند کړی دي ان تزولا د خپل ځای نه اوري د پته لګي دا حرکت نه کوي او اسمان او ورستو په حرکت کې دا غیر مخکې دلیل دی او کوم حضرات چې کوي وینا زمکه حرکت کوي هغه به دلته چې منه کې یمسک السماوات والارض ان تزولا چې ظاهر شي د خپل مدار حرکت خو کوي خو د خپل مدار نه وړي دا پکې کو د سات نه لګي د تابعي یو مش په دا تابعي خو د خپل ځای د خوځي کې نه په خپل ځای ولاړ نو انت زولا د خپل مدار نه وړي د خپل ځای ولاړ ولا ان زالتا بالفرض کدا د خپل مدار نه وړي ان امسكهما نشي بندول دا دوانه من احد یو کس من بعده پس د نه بندول د الله نه انه بشک الله کان حلیما غفورا د صبر تک او بخود کې واقسموا بالله يهود نصرانه موږ د پر نذیر پیغمبر راغلی دی موږ په دغه ډېر هدایت الله فرمای فلما جاءهم کله چې راغلی د نذیر يرون کې پیغمبر علیه السلام راغلی ما زادهم زیات نه کوي د پر الا نفورا مگر نفرت ولی نفرت کو استکبار فی الارض د وجه تکبر نه پسمکه کې ومکر السیء او د کول تدابیر بد ولا يحق المكر السیء احاطه نکي مکر بد الا باهله مگر خپل اهل وهل ينظر انتظار نکي الا سنت الاولين مگر د طریقو د مخوانو ولن تجد تبن بيموزي بسنت الله تبديلا طریقې د الله د پر بدل ولن تجد تبن بيموزي بسنت الله طریقې د الله د پر تحويل اوړېدل د تبديل او د تحويل منځ کې فرق دی تبديل کې موضوع یوي تحویل کې موضوع دوی یو سړی دی غریب او دا سړی الله کی مالدار دا یو سړی دی بیمار الله ولور کی صحت یو سړی دی صحتمن هغه ولور کی مرض هم دا یو کس ته خود صحت نه مرض او مرض نه صحت او غربت نه مالداری او د مالداری نه غربت دي ته وی تبدیل او تحویل په دې کې دوه موضوع یو سړی مریض دی دا مریض دی دنه الله واخلو بل ورکی تانه واغست بل ورکه اوس دا تحویل دته موضوع دوه شول انا مریضته لاړه صحت رااله او دا مریضته لاړه بل نو دې ته وی تحویل دا الله قانون کې نه څوک تبدیل کوي شي نه څوک تحویل کوي اولم يسيروا ايدينا في الارض مزمكه کې فينظر پته وګوري کې پکاره سکو عاقبت الذين انجام لها كسال من قبلهم جدوين مكتوب وكانوا اشد منه اغو سخت دين قوه كقوت وما كان الله رضي الله پاک يعجزه چې عاجز کی الله لره من شيء شيء سو کې نشي عاجز کولای چې تلو تختی السماوات نه پس مانو کې ولا في الارض نه پس مکو کې انه بشک الله پاک کان علیم قدیر علم ولا قدرت ولا ولو يؤاخذ الله الناس كني ول الله د انسانان بما كسبوا فسبب دا چې دوی کسب کوي دوی ګناهونه جرم کوي او الله نیول په عذاب ما ترك الله بنو پرې على ظهرها بشاد اسمك من دابه هیڅ یو سر دا به تمام برباد شي اشکال او جواب د مخ کې کړو چې ګناه انسان کوي او دا تمام زناور الله هلاکی ول دي زناور سره نقصان یو جواب دی کو چې مراد د دابه انسان دی انسان ګناه کول او الله عذاب ور کول ما ترک به پرې على ظاهره بشاد اسمك من دابه یو انسان به پاتې نو انسان نه خطا کی ویم کتابه معنا عامه کی نبی معنا دادا چې دې انسانانو ګناه کوله الله عذاب ورکول نه به پرې په شاد ازمکه ایس یو ځل سر
انسانان به الله هلاک کړي د ګناهونو په وجه باندې او دا زناور به هلاک کړي د حکمت په وجه باندې ځکه دا خو د انسان لپاره پیدا دی ولكن يؤخرهم لكن الله دې رسول کوي الى اجل مسمى مقرر تا فاذا جاء اجلهم کله چې راشي دې فإن الله بشك الله كان دې به عبادي فخلو بندګانو باندې بصيرا لتنکر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه اله العالمين الله بخبر مرزمنا قبول کی الله بخبر کتاب نظام جون خسته کی الله نارینا زمانا مشران کشران تمام الله دې کامل توفیق نصیب کی الله د قران تعلیمات د پیغمبر علیه السلام سنت تعلیمات الله زموږ ژوند زندگی معاشره خسته کی اله العالمین دې چې څومره اجر او ثواب دې تمام مسلمانانو ته الله پکې حصے وکړي زموږ د جملو د برو ټولو پکې الله حصے وکړي الله د قران په درسونو باندې زمون په دې کې باندې خپل رحمتونه نازل کړي په دې خپل باندې الله رحمتونه نازل کړي امت مسلمه باندې الله د رحمت صادر ورکړي الہ العالمین سبحانه حضرات زمون وفات دي دې وړاندې د آدم علی السلام نه تر دې دمه پورې د ټول مغفرت تامه کامله نصیب کړي الله خپل رحمت کې الله راون غاړي د رحمت معامله وسره وکړي الله دا ثوابونه دا اجرونه الله ټول ته بخښي هغه ته ورسولې کې الہ العالمین صبر حضرات دنیا کې نیک اعمال دي عربانو شریفت کې عمرې حجونه اعمال کې د امت لپاره دعاګانې کې الله زما کې حصے وکړي درس تاسو مسلمانان حاضری کوي الله د ټول حاجتونو پوره کړي سو بیماران شفا نصیب کړي سو قرضداري د قرضونو نه آزاد کړي د چا څه قسم پریشانې مشکلات وي الله خپل انسان سره مشکلات ختم کړي الله مسلمانان خوشاله کړي د امن او د سکون زندگی نصیب کړي الله اخر خاتمه زموږ په ایمان کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین